ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی. نن 16 دسمبر دی هغه ورځ ده چې زمونږ تنکي ماشومان زمونږ ګلالي ماشومان په بېدردۍ سره وژل شوي شهیدان شوي. خبره کېږي چې دغه ماشومانو قرباني ورکړه، په هغه ماشومانو باندې لا د الله حق نه و، نه هغوی د څه قرباني ورکړه. خو ډېر ظلم وشو، د هغه میندو هغه غېږې خالي شوې، 8 کاله شو. نن همغه زخمونه تازه دي. نن په کاکاهیل ایجوکیشن اکیډمۍ کې ماشومانو پرفارمنس وکړو، هغه یادونه چې را تازه کړل نو په سترګو کې موښکې رالې، ډېر زیات خفګان را طرف. نو ناست وو، نو یاره دې وړو سره به خبرې اترې مو کړو، غم به م بدل کړو. لکه دې ګلالۍ ته وګوره، ګلالۍ څه دې نوم دی؟ جلیله کوم کلاس کې؟ پسبي کې. جلیله نن د څه ورځ وه؟ دا بلیک ډی وه. دا بلیک ډی ولې وه؟ ماشومان وژلي وو. خفې پې راشه بچی دې خوا ته. ته سم کلاس کې؟ 3C کې. ستاسو کلاس کې څومره تعداد دی؟ او ستاسو هغې کې 32. نن ورځ والي سره راته څه یې؟ خفې به ځي. هغه ماشومانو میندو سره خو دوا دې ورته وکړه چې خدای وبخښي، هغوی د خدای صبر ورکړي. ته به څه جوړېږي؟ او ته ټول دواړه ډاکټرانو؟ بچي ستاسو نوم دی؟ 4A کلاس کې دی. څه وې نن ورځ والي صاحب؟ نن ورځ والي صاحب ته څه معلومات راغلي؟ څه خبرې کوې؟ نن ورځ نه خبر یې څه نه یې خبر؟ کتونکو منټلي نه دي تیار. بهرحال کاکاهیل ایجوکیشن اکیډمۍ کې او دلته کې ما ته یو ښه دغه شو چې چا سره خبرې کوي، میډیا سره خبرې کوي. دا یو ډېره مهمه خبره ده. میډم دغه پوښتنه د سره د کومه چې د میډیا اهمیت ته اکثر چې کوم دی نو میډیا ته زنانه راوتل بیا معاشره کې ډېر بد ګڼل کېږي. تاسو څه وایئ په دې کې؟ زما خو دا خیال دی چې سوسایټي چې کوم دا میل فیمیل د دواړو نه کمباینډ جوړېږي. یوازې دا نه چې د میل ډومینیټډ سوسایټي وي، نو فیمیل ماشاءالله زموږ دلته چې کومې پښتنې خویندې دي هغه ټول لکه ایجوکیټډ دي، هغوی له مخکې تلل پکار دي. میډیا څه غلط څیز نه دی. هغوی کې چې کوم ایبیلیټي د هغوی کې چې کوم سکل دی هغه دنیا ته ښول پکار دي چې آیا زه دا کولی شم، آی کین ډو اټ، در سکتی دي. ما کې دا ایبیلیټي شته، زه د سړو نه په څه لحاظ سره کمه نه یم. نو آی تھنک چې میډیا څه غلط نه دی، مخکې راتلل پکار دي چې ټول فیمیل ته او خپل رول چې کوم دی سوسایټي کې پلی کول پکار دي. سوشل میډیا یو لوی دنیا ده که نه؟ څوک کمنټس غلط وکړي ده وکړي، هغه والدین څه کړي نو هغه هغوی ته ډېر بد وګڼي، چونکې هغه جینۍ کې دومره ټیلنټ وي خو هغه ټیلنټ په ځای پاتې شي. بالکل صحیح خبره ده. پټان سوسایټي کې دا خبره ده چې څوک کمنټ غلط وکړي یا به کمنټ راشي میډیا کې داسې فیسبوک یا هر یو پلیټ فارم باندې، نو هغه اصل کې پیرنټس چې کوي هغه ان ایجوکیټډ وي، هغه د خلکو بڑا چڑھاو کر هغه پیش کړي. کمنټ کو یا هغه خلکو په څه سینس کې کړي وي، خو د خلکو هغه رویه بیهیویر داسې جوړ شوی دی چې هغوی بڑا چڑھاو کر منفي دغه پیش کړي. نو ټول پیرنټس ته مې دا خواست دی چې پلیز په داسې خبرو باندې دغه په خپل بچو په خپل لوریانو باندې ټرسټ وساتئ چې هغوی کې کم نالج دی، هغوی ستاسو نوم چرې نه شي خرابولی. او پښتنه لور چې کوم دی هغه ډېر د خپل پیرنټس عزت خیال کوي. نو پکار داسې دي چې دا کم پیرنټس دي نو هغوی خپل رول پوزیټیو پلی کړي او دې باندې دومره دغه نه اخلي.
صحیح بچی ته خو په لومړي ځل به میډیا سره خبرې کوي چېرته یې نه کړې سوچ به هم دې نه کړې نوړه کې څه یاره محسوسوي چې زه چې هر یو چې ځانو طاقت وشي چې هغه میډیا ته راځي او خپل دغه ټیلنټ وښایي چې هغه میډیا هم داسې دغه حالت ځای نه دی چې دلته موږ د خپلو مور پلارو ته شکریه ادا کړو چې هغوی موږ په دې ګرانه ګرانه کې د سرور ته رالېږي او د موږ فیسونه ورکوي حقایق کې نوم یو ښه اداره ده ښه ټیچران یې او ښه صفتونه ورکوي صحیح میډم دلته کې موږ په دې باندې خبرې وکړې زموږ خبرې د دې معاشرې عکاسي کولې که نه ټول خبرې د معاشرې مطلب دلته چې موږ کوم د پروګرام پیش کړو کوم ماشومان دلته پرفارمنس وکړ هغوی هماغه دغه اصل کې هغه میسج یې دا ورکړو چې هغه موږ سره چې کومه ډېره زیاته خطرناکه حادثه شوې ده نو هغه ماشومان مو خپل زړه کې د هغې درد فیل کړی دی نو ټولې دنیا ته دا میسج و چې هغه ورځ موږ باندې کومه سانحه تېره شوې ده او داسې بیا هم راشي نو موږ له کم بهادري ډېر ماشومانو کې جذبه پیدا کړې ده بهادرۍ څنګه چې ما د هغې نه تپوس وکړ نو بیا به یو په میډیا راله دا راله نو د جینۍ آیا څه حق نشته په دې معاشرې کې بالکل شته چې څنګه سړي دي دغه شان د ښځې دي څنګه اسلام وایي علم حاصل کرنا مرد اور دونوں پر فرض ہے لکه چې څنګه میل لکه په زموږ په سوسایټي کې ترقي کې چې فیمیل کوي زموږ سوسایټي به ایله پروګرس کوي د فیمیل نه بغیر داسې نه کېږي او بله خبره د میډیا نه نو میډیا هم ده خو اکثر خلک د کمنټس نه یریږي چې بیا ډېر بیډ کمنټس دي اکثر څه هیټرز دي چې ډېر بیډ کمنټس پرې ورکوي هغوی ته به څه میسج ورکړي آیا کمنټس څوک وخوړل یا دا خو به د دنیا ده که نه کمنټس څوک مطلب ګراوي نه هغه نور هم خلکو کې جذبه پیدا کوي چې موږ نور هم خپل بیسټ وکړو نو خو تاسو سانو غلط کمنټس څوک کوي نو څه فرق نه پوهېږي صحیح ده تاسو ته میډمان دلته کاکا هیل ایجوکیشن اکیډمۍ کې تاسو چېرته کې بل خوا ته میډیا ته ټي وي ته ریډیو ته تاسو ته د اجازت شته یا دا ورته ښودنه کېږي چې سکای کیا جی بالکل موږ ته ښودنه کېږي او زما خپل شو کوم لکه نیوز اینکرینګ دی او هوسټینګ دی نو زه لکه ډېر محنت وکوم چې زه نیوز اینکرینګ ته لاړ شم ګوډ ها ته څه یې کړې نه جی موږ ته کولې داسې مسلې نشته زموږ د مور او پلار د زړه مې ډېره شکریه یم چې هغوی موږ له دومره همت راکړو چې نن موږ د میډیا مخې ته ولاړو یعنې موږ میډیا باندې راځو هغوی ته څه خبرې کړو او بله خبره د کمنټس ته نو یره چې کمنټس څوک وکړي په هغې کې چې په چا باندې شوي هغوی کې نور هم جذبه پیدا شي مطلب هغوی کې څه داسې کوالټي چې دا هیټرز پې څه ووایي که نه مطلب د هغوی د کوالټي نه هغوی مطلب نه ډېر زیات دغه کېږي چې دوی کې ولې دومره کوالټي زر څه دي داسې کمنټ سر څه دي یره جنکو دپاره میډیا ته تلل څه بده خبره نه ده هغوی له خپل رول هر څه مطلب خپل پکار دی چې په جنکو کې ټیلنټ هم شته بغیر د جنکو نه هم ملک نه کېږي که نه څنګه پاکستان ازادۍ کې ډېر زیات د ښځو کردار داسې د ملک په طریقې کې ډېر زیات د سټوډنټس دې وین کله جوړېږي څه څه جوړېږي میډیا باندې خبرې کول زما لپاره دا یو ګډ اپرچونټي ده چې زه مطلب د دې قابله شم چې زه نن میډیا ته ولاړ یم خبرې کوم خو داسې میډیا راځي کاکا هیل ایجوکیشن اکیډمۍ ته ستاسو نه علاوه نورې جینکۍ تیارې دي چې کوي چونکې ما تاسو ته ویلي دي میډیا ته تاسو مخامخ شوي جی بالکل ټول ښه تیار دي مطلب هغوی ته دا اپرچونټي میلو شي هغوی خپل چې کوم رای هر څه د هغه مخکې فارورډ کړي دا ډېره دغه خبره ده چې مطلب هغوی ته دا موقع میلو شي لکه دلته به جینۍ به خاموش وي جینۍ به د خولې نه چوڼ نه وباسي سړی بار څه وایي په جینۍ به ظلم وکړي غلطه خبره ده سړی به هر څه کوي ښځه نشي کولی زما نظر کې سړی او ښځه مطلب ښځه د سړي نه زیاته ښه ده یعنې د کامیاب سړي شاته چې ښځه وي نو مطلب ښځه بیټر ده د سړي نه که نه د دې لپاره زه یم چې کوم مور او پلار ته د خپل بچو داسې خیانې کوي چې میډیا ته م راځي یا به څوک کمنټس وکړي هغوی د خپلې یېرې نه وي هم د خلکو د یېرې وي نو زه مور او پلار ته دا وایم چې تاسو د خلکو د یېرې خپل بچي مطلب چې هغوی کې کوم ټیلنټ دی هغه دې نه ورکوئ څه به شوی بچي میډیا ډېره زیات یوه غټه خبره زموږ لپاره چې موږ میډیا ته راغلي وو او داسې نور هم چې څنګه په زموږ په اسلام کې دي چې په علم حاصل کرنا هر مسلمان مرد عورت فرض دی نو په دغه کې په میډیا کې هېڅ غلطه خبره هم نشته دې ته مطلب سړی راتلی شي او ورته ښځه راتلی شي سړی او ښځه مطلب یو شان دي په دې کې څه دغه نشته چې څنګه سړی د امک په شان کې ښځه د اسلام خو ټولو له یو شان رایټس ورکوي یو شان حقوق ورکوي او دا غلطه څوک چې غلط کمنټس کوي نو دا ډېره زیاته غلطه خبره مطلب نه دي کول داسې صحیح ستاسو په سکول کې چېرته په میډیا باز شوي دي میډم دلته چېرته کړي چې ډېر زیات شوی دی مطلب میډیا بیسټ ده تاسو چېرته موقع میلو شي مخکې تاسو نه کېږي
کتونکو په خپل کلي کې ما کاکاهیل ایجوکیشن اکیډمي کې ما حقیقت درته وایم ما خو دې بچو ته ما ویلي خو دا بچې چې کوم دي خواهش لري او بلکې دا نه چې کوم کلاس ته ځي نو هره ماشومه وایي چې زه په میډیا باندې خپلې خبرې کوم بلکې دا زه هغه صحافیانو ته وایم چې دا یو داسې سکول زه وینم چې دې بچیانو کې هغه ټیلنټ شته دی او دا بچیانې د والدینو نه د سکول نه درس نه چې کوم دی نه هغه دغه هم شته دی او دا پوخان هم وایي چې د دې بچی کو ډاکټري خوښه ده نو پکار چې دې ډاکټرۍ ته پرېښودی شي په دې انجینري خوښه د انجینرۍ ته دا نیوز انکره جوړېږي او زه دا یقین سره وایم چې دا به ډېره مخ په وړاندې لاړه شي او زموږ خدمات به وي میډم دغه خبرې کېږي که نه لکه سړی خو به خبرې کوي خو زنانه ذات چې کوم نو هغې باندې خاموشي وي خولې بنده کړې وي دا ضروره یا مې دا مې د پلاره یا دا د خاندان ده د هغې د وجې په هغې تشدد او ظلم هم کېږي په هغه داسې دي چې هغه د خپل پلار او د ورور د دې په وجه باندې برداشت کوي ډېر میرټ چې کوم وي اکثر هغوی ډېر ظلم برداشت کوي چې نه زه داسې وکړم نو زما پلار به خو نه دي پکار چې څنګه د سړي رایټ دی داسې د ښځې خپل حقوق دي د ښځې له نه پکار چې هغه دومره ځان خپله پرسنالټي داسې کړي چې هغه ټول ظلم برداشت کړي صرف د دې په وجه باندې چې سبا به خلک څه خبرې کوي خلک ستا لایف نه دی ستا سخته خو تا سره څوک نه برداشت کوي چې په تا کومه سختي کړېږي سخته ته خپله ځان له برداشت کوې نو د خلکو پروا نه دي کول پکار الله به څه وایي دې ته ګوره په تا ظلم کېږي او ته چپ پاتې کېږي بلکل چپ پاتې کېدل نه دي پکار چپ پاتې کېږي ښه بچي دې کال کې ته څه ویل کوي څه ویل کې څه به وایې په دې موقع نن د څه ورځ ده دا ولې 16 دسمبر باندې دا څه شي و چې نن دا ورځ دلته دغه کېږي دا په آرمي پبلک سکول باندې حمله او ته چې د کوم سکول کې د خپل سکول باره کې به څه وایې زموږ سکول چې دی دا ډېر هغه دی که نه دلته ډېر خلک دي څوک هغه دي یتیمانان دي او څوک سبق ویل غواړي څوک نه غواړي یتیمانان دي سبق ویل غواړي خو دوی هېڅ نشي ورکولی په دې باره کې میا صاحب دغه کوي ابو عیسی سره ډېره زیاته ها ته د میا صاحب لور یې بچې وګوره دغه اتفاقي خبره وه ښه نه دا کیمرې ته راغله که نه او لومبۍ خبره یې څه وکړه چې دلته ډېر غریبانان دي دلته ډېر یتیمانان دي نو لکه پلار خو کور کې دا خبرې کوي چې لکه پیسې دې ونړئ پیسې دې څو ګټلې دلته دا نه بچو سره ډسکس کړي دي نو نن هغه بچې وایي نو هغې نه تصویر دا نه اغوستي ای سبق ویل غواړي خو ای سره هغه شي نن چې کوم فنکشن چې تا پکې څه کردار ادا کوي یعنې تقریر مقریره ولې زموږ کلاس کې خلک ډېره زما ورپسې رول ده که نه او پوزیشن دې چېرته اخیستی یې ټایم دی کله فرسټ ټایم کله سیکنډ کله داسې چې والد صاحب په وجه د له میډمانې درکوي په خپل قابلیت څه به جوړېږي بېټې ډاکټره ښه نن ته میډیا ته راغلې ټوله دنیا دې ګوري ما سره دې لکونه خلکه ګوري که نه نو دغه شانتې خبرې چې دا کومې جینکۍ کوي یا ته کوي نو نورې جینکۍ داسې خبرې کولی شي ای کولی شي خو میډیا ته نو ته ورته څه میسېج ورکوې والدینو ته زه به هغې دا میسېج ورکوم چې څه د ملک لپاره خبرې کوي نو هغه د دوی په میډیا راځي ها کتونکو کاکاهیل ایجوکیشن اکیډمي زموږ کلي د موږ نن دا ورځ دلته ووستله مصروفیات مو نور فنکشنونه مو خو دا کوم فنکشن چې دلته بلیک دی یعنې توره ورځ ونمانځلې شوه دا کاکاهیل ایجوکیشن اکیډمۍ کې 1400 ماشومان د میل پکې بل فنکشن اخوا روانو د فیمیل پکې چې کوم دی نو هغه دې خواته روانو خو دغه فیمیل کې چې ډېر ماشومان دي بچې تاسو ځئ میا صاحب راشه لږ میا صاحب سره هم لږې خبرې اترې وکړو میا صاحب دا سکول تاسو سټارټ کړی هغه څومره پورې ماشومان دي او ډېره ګرانه ده یو ډېر غټ میشن دې روان کړی موږ د لومړي ځل پته لګي چې 1400 دونه په لنډ وخت کې راغلی موږ هم ټایم راکړو بلکل زموږ سټارټ چې دی د اسټیبلشمنټ ډیټ کې نو هغه دی تقریبا 2004 نه د یو ورځ چې دی نه موږ خپل سټارټ اغوستی و ډېرې سترې ستونزې نه کړې په پردو ځایونو کې موږ سټارټ اغوستی و بیا د هغې نه بعد
خپل یو بلډینګ جوړول خپل ځای اخیستل پوره کول د سکول لپاره تاسو پته ده چې د سکول کار چې دی هغه په کم ځای کې نه کېږي خلکو مارکیټونه یو ځای بل ځای ته نوکري خو هغه د سکول ماحول نه وي بیا دې ته ماحول پرووایډ کول دا یو ډېر زیات ګران کار دی اوس هم چې کوم موږ ته حالات دي هغه د ټکسونو حوالې سره دي د دې نه علاوه چې کوم اخراجات په موږ باندې سوا شي یا د دې نه علاوه موږ باندې د کوم د تیلو خرچې سوا شي د ګاډو دې نه علاوه زموږ چې کوم د علاقه ده زه به ده ووایم چې ډېر پسمانده علاقه ده او په دې کې موږ د خپلې هلې ځلې کوو په ډېر لنډ تنګ وسایلو کې دې نه علاوه موږ زیاتره چې کوم یتیمانان دي دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې حادثه شوې وه بم بلاست شوی و په اختر پوره او ډېر زیات په هغې کې دا شي چې هغه یتیمانان وو هغه ماشومان ټول په هغې کې ساتي تقریبا ما سره په خپل دې کار باندې هغې کې داسې 80-82 پورې سټوډنټس ما فري ساتلي او هغه ماشومان چې چا والدین وفات شوي په هغې کې شهیدان شوي او هغه پلاران چې خپل بچي به په اوږو باندې سواره کړي وو دلته به ما راوستل او ګیټ مخې ته به کېښودل هغه ماشومان چې کله یتیمانان شي بیا د هغې څه سهاره نه وه بله ځکه چې کوم والدو هغه کفالت والا و هغه لاړ د منځ نه ووتلو بیا دغه ماشومان مونږ سپورټ کړل الحمدلله هغې ماشومانو مونږ ته ډېر ښه رزلټ راکړ هغې سکول ټاپ کړ نه نه علاوه که مونږ د خپل تحصیل واخلو د تحصیل هغې ټاپ کړو همغه سټوډنټس چې روان دي او همغه برکات چې په اداره باندې پراته دي نن تاسو ګورئ چې دلته کې دا تقریبا 1500 سټوډنټس دي نو الحمدلله چې دا یو اعتماد دی د خلکو په موږ باندې په دې اداره باندې او روان دی الحمدلله چې اوس همغه خپلې ستړې ستونزې کوو او په لنډ لنډ وسایل کې دا خپل کوم ایجوکیشن چې دی دا خوري یو په سټارټ اخیستلي یو دې ځای ته به ضرورت دی د بلډینګ غټ هر څه غټ 48 پورې صرف ټیچران دي کله یې سوچ کړو لکه ضمیر خو برداشتوي کړی یو 48 خاندانونو ته خو دې ځای نه کوي چې میاشت راسي نو ګراني شوه یکدم کرونه هم پکې راله فیسونه مو د خلکو هغه شانتې توان پکې نشي ورکولی په ټایم باندې داسې دی چې مخکې حالات خوب کله نه چې کویډ راغلی دی یو خو مونږ ته د دې فینانس ډېره زیاته مسله ده چې کله یکم تاریخ راشي مونږ سره غم وي چې یاره اوس د دې سټاف تنخواګانې برابرول چې دا کم فیملیز مونږ سره وابسته دي که څوک روزي نو د خیر وزینه نه روزي که هغه دلته راځي جاب دپاره راځي هر یو کس کوشش کوي چې زه د یو داسې ادارې ته لاړ شم چې هغه ما دپاره سیف هم وي باعزته یو روزګار وي او هغې ته زه لاړ شم نو هغې ته بیا دا کم چې سیلریز دي دا پوره کول ډېر زیات ګران کار دی زه لږ شانتې ریکویسټ کوم ستاسو په وساطت د پیرنټس ته هم چې زموږ د مجبورو ته وګورئ د ټولو پرایویټ ادارو چې د هغې خپلې دا مجبورۍ دي د هغې سیلریز برابرول داسې اخراجات برابرول بل یو ریکویسټ کوم د 2019 نه رادې خوا کله چې د کویډ راغلی د دې نه بعد د کوم شپږ یا اووه میاشتې چې سکولونه بند دي اوس چې زه ګورم نو د ایجوکیشن ریشو چې دا هغه هم پرو دي او دې سره سره معیار ډېر زیات پرېوتی دی زه چې ګورم د هلکانو معیار انتهایي د فاسدې طرف ته روان دی یو خو سټوډنټس چې دي اوس عمقه توجه نشته کومه چې مخکې وه موبایل دی مهرباني پکار ده پیرنټس ته دا خواست کوم چې خپلو بچو نه موبایل واخلو ځکه چې د هغې څه زموږ حالات ډېر زیات خراب دي ماشوم که پلار ته خبر هم نه وي ځان له پروت وي ټوله شپه دې پروت وي موبایل ته پبجي ته ګیمونه وي هغه وي سهار چې راشي دلته یا خو ګواته په کلاس کې ویده وي یا هغه د منټلي دومره ډسټرب وي ټوله شپه هغه خوب دی کړی چې هغه ما ته ریسپانس نه راکوي دې سره سره که تاسو وګورئ اوورال تاسو وختي هلته یو خبره وکړله چې زموږ فیمیل دی که په ډسټرکټ چارسده کې موږ په ښه سیټونو باندې وګورو که هغه نادرا ده که اے ډي سي ده که دې نه علاوه زموږ اے سي صاحبان دي ټول موږ سره فیمیل روان دي وجه دغه ده چې زموږ هلکان ډېر زیات پرېوتل انتهایي پرېوتل او هغوی په دې خپل کمپیټیشن کې ډېر وروسته پاتې شو زموږ اوس هم دا فیمیل دي او سپیشلي چې کوم د مضافاتو والا فیمیل دي دوی راځي او دوی مخکې روان دي د هغې وجه دا ده چې دوی ته اوس دا ماحول جوړ دی اوس که دغه ماحول او دا کوم کردار روان دی او دا همدغسې روان وي نو زما دا خیال دی چې راتلونکي 15 کاله 10 کاله بعد به زموږ د هلکانو تعلیم بلکل ختم وي
دا زه بالکل شورټي سره وایم چې زه دا کوم ریشو ګورم د هغې دا کوم بیهیویر ګورم او دا بیهیویر کې کوم تبدیلۍ راغې چې په هغې کې برداشت ختم شو، په هغې کې تمیز ختم شو، د هغې کرکټر ډېر زیات لوز شو. نو زما ریکویسټ دی پیرنټس ته چې مهرباني وکړي او په دې خپل راتلونکي چې کوم نسل دی په دې باندې لږ شانتې فوکس وساتئ چې تاسو کوم انویسټمنټ کوئ په دې ماشومانو باندې چې کوم تاسو یو خوب اینې یو دغه دپاره تاسو رالیږئ ماشوم چې یاره دا به زما په فیوچر کې زما ملاتړ جوړېږي. نو زه درته اوس نه وایم چې دا کوم حالات روان دي نو دا ګورې ستاسو ملاتړ نشي جوړېدی. دغه وایو چې دا اوس کومې بچې دي د ماشومان دي دوی اوس هغه سیس فالو کوي څه لږ ډېر او راتلونکي ټایم کې به دوی مخکې رواني. خو هلکانو په دغه سره زه ډېر زیات تشویش کوم چې الله دې وکړي چې دا کومه طریقې سره هلکان روان دي چې دغې نه موږ وځو او واپس موږ خپل هغه ته راشو. یا صاحب ډېره زبردست او معلوماتي خبره م راکړو. یقینا په دې کار باندې دوی پوهېږي دا د دوی روزګار دی. 1400 ماشومان دا هر رنګه ماشوم پکې وي نو په دې باندې خیال پکار دی موږ والدینو له مثل کیل کود هم د ماشوم د دوی استاد څوک ورسره هغه میدان هغه سیستم هغه سهولیات بالکل جی ما سره هغه لاکډاون هم شته. فیمیل ته موږ اجازت ورکړې ده خو چونکې ټایم کم وي شارټ وي ټایم. بله زمونږ زه به بیا دا ووایم چې نن خو ما دا میډیا والا راغوښتي دي دلته کېدي ما دا فنکشن هم وکړ چونکې زمونږ په دې زه به دا ووایم چې نن ورځ باندې به په دې ټول تحصیل تنګي کې دا واحد سکول وي چې دوی دا فنکشن منعقد کړی وي. کھیل کود کو کریکولر ایکټیویټیز از د پارټ اف ایجوکیشن. څنګه چې کریکولر ایکټیویټیز دي داسې کو کریکولر ایکټیویټیز هم دي. تیر کال زمونږ په تحصیل په سطح باندې خپل ګیمونه منعقد شوي د سپورټس ګالا. نن هم زمونږ میټینګ دی د هغې حوالې سره 2 بجې په ډسټرکټ په سطح باندې چې موږ به خپل سپورټس ګالا انشاءالله انعقاد کوو او موږ خپل ټیمونو سلیکشن هم کړی دی. زه غواړم څنګه چې زمونږ دا کرکټرز دي اوس زه ګورم ټول پښتانه کرکټرز را روان دي. زم دا غواړم ما سره ښه زبردست پلیئرز شته د والیبال په سایډ باندې د فوټبال په سایډ باندې دې سره سره د کرکټ په حوالې سره. نو زه غواړم چې دغسې د تحصیل په سطح باندې خپل هغه منعقد شي پروګرام څنګه چې دوی د ډسټرکټ په سطح باندې کلاړیان اخلي انډر 15 انډر 16 یا انډر 17 دغسې موږ سره هم ډېر ښه پلیئرز شته چې موږ ته مواقع راکړي او موږ هم د خپل پلیئرز چې دي دا مخکې ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکي انشاءالله بیا به راځو. دا زموږ د کلي سکول دی او په دې به بیا خبرې کوو. تاسو زما شاته دا بلډینګ ګورئ دا د فیمیل لپاره دی. د میل چې کوم دی نو بیل دی دا چې کوم دی دې خوا ته وګورئ جي دا شاته وګورئ چې کوم سکول کې شنې ونې وي شین چمن وي او نظر دی په ښه بوټو باندې پرېوځي. نو دا به ډېر کم سکولونو کې وي ډېر جوغ که نه بس هغه مونږ چې ورته وي روزګار ته دغه کړی دی. روزګار څنګه په 2 په 3 کمرو کې پبلک سکول دا ډېره ګرانه ده. نو خو 1400 ماشومان دي نو ځای هم ورسره ډېر دی او شاته تاسو وینئ دا یو ما ته په دې اړه کې کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 کلاسه خو زه په دې اړه باندې دا ولیدم. په 15 په کې ما شمېر کړو که نه 15 کلاسه په دغه اړه کې نو سوچ وکړه او بیا په دې باندې چې دا څومره دي 26 کلاسه په دې سایډ باندې دي. نو تاسو هم په لومبنیزه غورې کاکا هېڅ سکول دننه سي کوئ ښه دا به چا دننه نه سي کړی او نن چې کوم دی نو او باقاعده ګاډي دي ورسره دا چې کوم اړخ ته ځي نو هغه ګاډو کې دا ماشومان چې کوم دی ګوره دا د ګاډو په انتظار ناست دي د دوی چې څنګه نمبر راشي نو دوی به ځي فنکشن ختم شو جونیر ورځ ده چوټي په وخت شوله نو انشاءالله په کلاسونو به هم ګرځو او د سټوډنټانو سره په کلاسونو کې خبرې کوو څنګه چې نن هم اچانک په دغه سکول دننه د دغه ماشومانو سره خبرې اترې وکړئ او میا صاحب راته دا وي چې راځه چا سره هم خبرې کې کولی شي او نن دا ورځ چې کومه ونمانځلې شوه ډېره ضروري وه نو ما په دې ضروري غوښتل چې زه چېرته خبرې کوم موږ د دغه سکول سلیکشن وکړو او دلته په ټول تحصیل تنګي چې په 400 کې فنکشن وشو داسې فنکشن وشو ماشومانو داسې ټیلنټ پیش کړو په سټیج باندې چې ډېره خواري ورسره مثانو کړې وه نو په هغې ورته موږ خراج تحسین هم پیش کړو انشاءالله بیا به راځو بیا به خبرې کوو ډېره مننه